بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروګرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پښتونخوا ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، تاسو وایس چانسلر لکی مروت یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر اورنګزیب صاحب سره زموږ پروګرام اوریدو. 13 هفته موږ یې سره پروګرام کړو د اعلی تعلیم حواله سره. نو دا زموږ دویم پروګرام هم د پروفیسر صاحب سره د اعلی تعلیم حواله سره د تحقیق حواله سره دی، او خاص کر د لکی مروت یونیورسيټي حواله سره چې ګورنمنت اف پاکستان یو نوې یونیورسيټي جوړه کړې ده او هغه لا داسې فیس کې ده چې موږ هغه اینو چې اسټابلیش کیږي. نو هغه حواله سره هم خبرې کوو. ټول اول خو زه بیا شکریا ادا کوم د وایس چانسلر لکی مروت یونیورسيټي پروفیسر ډاکټر اورنګزیب صاحب چې تاسو زموږ لپاره ټایم وباسو، خپل اوریدونکو د پاره ټایم وباسو. ساجي سره مننه. ولنه ضرور پښتونخوا ریډیو سره زموږ خپل یو مینه ده، یو تړون دی. هر وخت موږ یو د دې سامعینو د پاره یو چې موږ خلک اوري، موږ سره انټریکشن کوي. نو ډیره مننه چې تاسو بلکې موږ انوایټ کړو او یو ځل بیا موږ خپل سامعینو سره مخامخ یو. پروفیسر صاحب، تاسو د موجودګۍ نه به موږ فایده اخلو. اکثر تاسو به کتلی په دې اخبار کې ډیر زیات په دې باندې خبرو شو چې عبدالولي خان یونیورسيټي په انټرنیشنل یو رینکینګ دی ټایمز های ایجوکیشن کې اغي فرست پوزیشن اغسته دی پاکستان کې او یو بهترین یونیورسيټي ډیکلیئر شوې ده. نو چونکه تاسو ډین فزیکل اینڈ نومیریکل ساينسز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان پاتې شوی 2016 نه والي 2020 پورې. چونکه تاسو ودل ته ډېر غټ ټایم تیر کړو، تاسو هغه کسانو کې چې هغه ډېر زیات کنټریبیوشن دی په دې نن چې کوم عبدالولي خان یونیورسيټي ته یو پوزیشن ملو دی، کې تاسو ډېر مهم او اهم کردار ادا کړی دی. نو زه به غواړم دا چې تاسو لږ په دې باندې رڼا واچوئ، لږ د دې وضاحت وکړئ او بل لږ دا ووایئ چې دا څه چل کړو دی یونیورسيټي چې دا ډېر ښکلی سوال دی، سرپرایز هم ورکړی دی. منم د ساجد صاحب او زما خیال چې کوم زمونږ اوریدونکي دي خوش قسمت دي چې تا دا سوال وکړو، دې باندې به یو بچی شانته خبرو کو. عبدالولي خان یونیورسيټي خو تاسو مخې ته دا موږ د وخت مردان کې ناسو او د مردان سټیشن نه داخله دا خبرې اوري. هغه هټول ته معلومه ده چې د شیخ ملتون شاته دغه کې آباد ده او ډېر ښکلی یو پروجیکټ دی. په دې کې په سونو زمونږ پی ایچ ډیز دي او خلک تحقیق کوي. او د دې باره کې دا رینکینګ چې کله کېدو عبدالولي خان یونیورسيټي په لومړني ځل باندې په رینکینګ کې سوا غشته. د دې مثال داسې دی چې ټول عمر چرته ریس کیږي، خو په ریس کې چې یو سړی ایسه نه راغشته بس ګټه او بیلاتو کی. نو په رینکینګ کې عبدالولي خان یونیورسيټي دلته کې د ایچ سی په رینکینګ کې یا د پاکستان کې د هایر ایجوکیشن کمیشن په رینکینګ کې مخکې ایسه غشته و، پای کې 12 نمبر باندې په ټول پاکستان کې راغلی. بیا په بل ځل باندې یو ځل رینکینګ شوی او چې هغه پبلش نشو، آی کې دا رینکینګ نورم ډیر غوړو، خو سداسي وجوهات چې هغه رینکینګ بیا د خلکو نظر کېدو چې اسنه ولي خان یونیورسيټي په کې د کم ځنه دونه بره لاړه، هغه زباغي باندې ډیر خبره نکوم، هغه پبلش نشو. خو په انټرنیشنل رینکینګ کې عبدالولي خان یونیورسيټي په لومړني ځل باندې ایسا واغشتا او ډاکټر حاضر رحمان د اورک مشرو ډاکټر د باټنی زمونږ مانه د ګړبړ شي مازغم داسې دي، زمونږ ډېر نوموړی ساينسدان دی، د باټنی پروفیسر دی، هغه د کیو وی سی کوالټي اشورنس مشر دی، کوالټي انهانسمنت سیل. نو هغوی لکه بله دا ډیټا پریپیر کړه، دا ډیټا جوړول هم ډېر ګرانکاري بعضې نیمون. نو هغوی د رینکینګونو له ډیټا تیاره کړې وه. د ټایمز هایر ایجوکیشن او یو کیو ایس ورته وایي، دا دوه بنیادي غټې ادارې دي چې دوی د دنیا کې د یونیورسټو کالجونو رینکینګز کوي. د دوی ډیفرنٹ پیرامیټرز دي. کیو ایس چې دا نو هغه ډېر کمپریهنسیو رینکینګ کوي ټوله دنیا کې، او هغوی تقریبا د ټولې دنیا ټول یونیورسټي تقریبا کور کوي. دی چې دنو دو د 13-15 کالو راسي دا یو ټرند شروع کړی دا، نو دا نسبتاً یو نوې اداره ده د رینکینګ په حواله سره، خو د پبلیکیشن په حواله سره دا ډېره پخوانۍ اداره ده. نو دویم دا رینکینګ شروع کړي، دغه دوه ادارې رینکینګز کوي انټرنیشنلی، دا د یورپ ته او هغه کیو ایس د امریکې ده. په دې کې چې کوم دا رینکینګ وشو نو دوی مختلف پیرامیټرز او په 15 ډیفرنٹ غټ پیرامیټرز او داسې سپورټینګ واړه پیرامیټرز چې پای کې دوی
سکه ډیټا وغوسته او څه ډیټا دوی د مختلف ویب سایټونو نه اتوماتیک اوچته کی دوی سره مختلف ماشینان وي مختلف سافټویر جی نه وی ته ډیټا اتوماتیک ریپورت کوي دا غي لکه بلا عبدالعلی خان یونیورسيټي چې دینو په ټوله دنیا کې 1500 او لسم پوزیشن باندې رااله خو دې کې دا یو خبر اوم کومه چې دا تقریبا 1900 یونیورسيټیانې په ټوله دنیا کې هغه سلیکټ کړي وي دی وته اپلای کړي و نو په امریکا کې ځان لشپک زره یونیورسيټیانې دي نو د دې مطلب د ټوله دنیا یونیورسيټیانو ته اپلای نه کړي خو بهر حال د دنیا ډېر غوړو یونیورسيټو چې کوم نو موړ یونیورسيټي دي او د دنیا په ټاپ 300 کې دي نو هغه ورته کړي و او نورم ډېر یونیورسيټو ورته کړي دا او زمونږ د وطن هم ډېر ټول یونیورسيټو زمونږ چې کوم د وطن ټول غټي یونیورسيټیانې دي کامسیټس او قائد اعظم یونیورسيټي نمل پنجاب یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي نو دوی وته هم اپلایګان ولس یونیورسيټو زمونږ په پاکستان کې هم اپلای کړو د هغه چې کوم ډیټا وانه میجر ډیټا هغه په خپل فچ کړی دا رنی رایسته دا د مختلف ویب سایټونو نه او لګړې ډیټا وته منګه هم پرووایډ کړی په کې مین درې سيزونه چې زما په تاسو ته لګه شانته ویما یو د تحقیق په حواله سره دا چې د زمنګ دلته کې کم پروفیسورانو چې د دوی کوالټي سره دوی د کم زینو نه پی ایچ ډی ګانی کړی دي د دوی کولیبریټرز څوک دي او دوی تحقیق د کم لیول کړی دی په کم جرنلز کې دوی پبلیکیشنز کړی دي دا د ټیچرز یا د ریسرچرز یا زمونږ ایون سټوډنټان هم په دې کې شامل دي پی ایچ ډی سټوډنټس او ایم فل سټوډنټس پکې دي او د ایم فل نو دا نمبر 1 پیرامیټر دویم یو غټ پیرامیټر دا چې دا دوی چې کوم ریسرچ کړی نو دا یو سیریس ریسرچ او کنو یعنی مطلب دا چې ټوله دنیا کې تاسو مختلف سوالو کو چې دا ریسرچ خدي کوچواله کنه دی نو مطلب دا چې دا ریسرچ منګه کو نو دا اسه بس هوایی ریسرچ فار ریسرچ دی او کنه د ریسرچ نه څه کچھ راوځي دا کچھ بیا مختلف میجرز د دنیا کې چې دا کم ریسرچ بدنه به کچھ راوځي کم ریسرچ به بچی وروړي کم ریسرچ به خولي وي هغه ته منګه وایو چې دا خلکو دې کې سونه انټرست شو کړي نو دې ته موږ سایټیشن وایو چې نور ساينس دانا نور ګروپونه چې په دې نمونه ټاپکس باندې په دې نمونه عنوانونو باندې تحقیق کوي نو دا هغه په دې کې څه انټرست او کنيشته نو هغه ته موږ سایټیشنز وایو نو دویم غټ پیرامیټر سایټیشنز نو ولی خان یونیورسيټي په سایټیشنز کې په دنیا کې په ټاپ 200 کې راغله چې دوی سایټیشن ډیر زیات دي دوی تحقیق چې دینو هغه په دنیا کې یو اثر لري او خلک ساينسدانان د دوی کار چې دینو لکه مثال ساجد صاحب دلته یو تحقیق کړی دی نو په امریکا کې یو سړی ناست دی او هغه په خپل پرچه کې یا په خپل نوې آرټیکل کې په پبلیکیشن کې دا لیکي چې د ساجد صاحب دا کار ډیر اهم دی په ولی خان یونیورسيټي کې چې کوم ناست نو دې ته موږ سایټیشن وایو چې تا ستې منشن کړی یا په ریفرنسز کې ستانو مراواسته چې دا نمونه خبره ساجد صاحب کړي ونه ځکه کوم نو ستا یو اثر په دنیا کې جوړ شو نو چې دا څومره د یو ساينسدان دا اثر زیاتی نو دا ساينسدان ویلیو سی وای دا قدر قیمت سی وای او د یو جرنل چې دا ویلیو سی وای نو دې ته موږ امپیکټ فیکټر وایو هغه جرنل په دنیا کې بهترین ګڼل شي لکه نیچر په دنیا کې د ټولو نه یو ډیر معتبر او ډیر خو حسابي کې ځکه داغه سایټیشنز ډیر زیات دي داغه امپیکټ ډیر زیات دی داغه ساينسدانانو کې چې داغه کار راشي هغه خوخي نو دغه سي د ساينسدانو امپیکټ شروع شو دغه سي د ریسرچ ورته شروع شو نو ولی خان یونیورسيټي په دې ټولو ریسرچونو کې په ټوله دنیا کې په ټاپ 200 کې دنه راغله د پبلیکیشنز په حواله سره چې دوی څومره ډیر زیات ریسرچ پیپر کړی دي هغه په ټاپ 300 کې راغله چې دوی لګ نه دي کړی دوی سم ډیر ریسرچ پیپر کړی دي او چې کوم د ټیچینګ معیار دی نو الته زمنګ لګي کمزوري وي دلته په دې کې لا فلحال موږ د هغه انټرنیشنل معیار نو هغه زمنګ کمزوري ایریا دا هغه موږ له معیار لکم کو نو ځکه موږ په 15 سوا او لسم باندې ټوټل رالو کني که موږ د ټیچینګ معیار وسره چې دینو لګ بهتر کو نو موږ بیا ټاپ 300 ټاپ 200 ته عمرات لی شو نو زمنګ ټیچینګ معیار کې لګي کمزوري دي کوته دي او هغه کې غټه وجه دا چې نظام کمپیوټرایز نه دي
زمونږ مانیټریک سیستم چې دی نو کمپیوټرایز نه دی، زمونږ اکیډمیک اډټ نظام نشته، زمونږ چې دی نو د چیک اینڈ بیلنس یو نظام نشته. نو چې دا سیزونه مونږ لږ ډېر اډمنسټریټیو لیکو. ما ته سمارټ کلاس رومز پکار دي چې استاد دا کم کلاس وخو چې هغه اتوماتیک ریکارډ شي او په ویب سټ باندې اویلیبل وي چې سټوډنټان اني ټایم هغه ته بیا اکسس کوي او ټول دنیا هم ګوري. نو چې ټول دنیا ګوري نو ګوره چې ساجد صاحب کته او زه استادان یو او مونږ ګورو چې دا دنیا خو به دا لیکچر ګوري نو بیا خو به سیریس لیکچر دی کنه. بالکل بیا خو نو دې سره به د ټیچینګ معیار چې دی نو خوشي او ورسره چې زمونږ د کم د تحقیق د سټوډنټان دي چې دغه ټیچرانو سره د ټیچینګ اسسټنټ په شکل کې د ټیچینګ اسسټنټس په شکل کې او د ټیوټرز په شکل کې دا ګریجویټ سټوډنټس یا د تحقیق د سټوډنټانو سره کار کوي پروفیسورانو سره، نو هغه د ټیچینګ معیارونه به سره نورم ډیر اوچت شي. نو په دې ایریاز کې موږ کمزوري اوس موږ ته پته ده چې کوم سبق کوو، خو د هغې دپاره عربی کې ورته فلوس وي او زمونږ په پنجابي کې ورته روکړه وي او په پښتو کې ورته پیسې وي، پیسې ټکې ضرورت دی. نو چې د وطن د ارباب اختیار د پیسې ټکې لګې دی یونیورسټو ته ډایورټ کړي له خیره سره، نو ته بیا ګوره چې زمونږ د ټیچینګ معیار اوچت شو. نو ولی خان یونیورسټي او داسې نور یونیورسټیانو ان شاء الله زمونږ په دنیا کې په ټاپ 100 او ټاپ 200 لیول کې به راشو. اوس دا رینکینګ دی څه شي، دا یو بنیادي عنصر هم دی چې دا رینکینګ خورا خو 1 نمبر رالو خو سو لکه موږ اکثر په دې وطن کې مختلف نمونه 2 نمبریا رینکینګونه او بعضې څیزونه کې کوو وایي موږ دا قوم یو چې د ټولو نه زیاتې سورلکۍ موږ اړولي ښه نو اړولي دي نو سورلکۍ سو یا موږ چې د ټولو نه غټه پلان کې شی جوړ کړی نو د دې اهمیت نه یا په سر باندې مخروټونه مات کړو یا په سر باندې مخروټونه سر باندې مخروټ ماتولو ضرورت نشته، سر استعمالول پکار دی چې سوچ او فکر پیوګو په سر کې دا سټک باندې ماتي کې نو په سر یې ولې ماتو د دې څه ضرورت دی باندې یو لطیفه کوم تاسو سره شیر کوم یو لایټ دغه کې کوم یو لایټ نوٹ کې چې کوم زمونږ د اوریدونکو دي چې خپه نشي موږ لږه دغه دونه موږ راځي یو باچاو نو هغه ته یو سړی چا یاد کو چې په پلان کې ځکه یو سړی دی هغه کې ډېر لوی ټیلنټ دی او کو بچا سلامت تو سره ملو شي نو ډېر امپریس بشي نو هغه چې راي ولې چې دا خو ملو کو نو انعامات به ملو ورکو چې دونه لوی ټیلنټ سړی دی خو چې دی کیسو نو چې راوست دی نو هغه ته وی چې بچا ته سکه نو هغه ته وی چې بچا سلامت زما دا ټیلنټ دی چې زه په تور تیار کې په تک تور استن کې تور تار غيول شم تور تار استن کې بوتلې شم ها هغه مې لکه دا سوي بچا وته وی ک سترګې دلو تړو نو هغه وی چې سترګې را لکه کوتړې زو په کتار بوزم ها او په ډیرستونو کې په بوزم نو واقعي هغه په دستونو منو کې تارونه مارنو ورکو ډیر کامیابی سره په شل ډیر شستونو کې تار بوتلو نو بس هغه چې کوم د بچا هغه تکمارو هغه یو د لاسونو په خولو بچا وی د لغټ غټ انعامات ورکه سړی روان شو نو بچا په اخره کې आवाज ورکوي دا سړی لګرونی سي دی او تی بچا دا راته و چې ستا دا ټیلنټ دی موږ خوري نو موردلو ستا په دې ټیلنټ باندې به موږ سکو دا د سکار دی دا د کم مرز دارو دی او ته وی چې پته نه لګي نو په تور تیار کې ته تور تار پستن کې بوزي په تور استن کې نو په دې به موږ سکو وی دا نه لاسونه کټ کې نو خبره داسې ده چې بنیادی تور باندې چې موږ هر کار کوو د هغه چې فائدې وي بالکل اسی په هوا کې دځو نولو چې اسی په هوا کې بعضی کارونه نه کوو نو دا رینکینګ چې کم نمبر 1 شو آیا سوال دلته دا جوړیږي چې دا څه شی دی د دې څه فائدہ شته کې نشته زما سټوډنټ زما د قام پلاران زما د قام بچي دا یو سوال دا غي په ذهن کې راځي چې دا رینکینګ په پاکستان کې دی په 1 نمبر راغی نو پیسو ماله سو بالکل نو اوس د دې ته یو وړه خبره کوم په دې باندې هغه دا چې دا رینکینګ دا د بنیادی د دنیا یو میجر دی د کوالټي عبدالعلی خان یونیورسيټي په دنیا کې په 1510 نمبر باندې راغله د دې رینکینګ نه نن سبا ساجد صاحب کو څوک ډیګري دل تاخلي او هغه دنیا کې نور یونیورسيټو ته ځینو غیبه ډېر په خوشاله سره ځان سره اخلي وی بچ د یو ډېر نوموړی یونیورسيټي چې تاسو څومره په رینکینګ کې پټاپ یونیورسيټو کې زی هغه نستا کریډیبিলিټي یا نستا اثر زیاتیږي په دنیا کې آکسفورد یونیورسيټي کیمبرج یونیورسيټي میساچوسټ انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي کوم چې د ایم آی ټي په نوم باندې ده هارورډ یونیورسيټي یو سی برکلی یو سی سان ډیاګو یو پن یونیورسيټي اف پنسلوانیا او اوهایو سټیټ او داسې نمونه چې کوم یونیورسيټي دي نو دا معتبر یونیورسيټي دي د دینه چې کله
سټوډنټ اوزي نو هغه ته یکدم نوکری ملاويږي او خلک چې دینو ډیر فخر کوي وي موږ سره دا د اوهایو سټیټ سره دی موږ سره دا د MIT سره دی موږ سره دا د آکسفورد یونیورسيټي ګریجویټ دی نو دا د یو قانونو د پاره د فخر خبره وي د یونیورسيټو د پاره وي او دا سیریس خلک وي دوی ډیر سیریس کار کوي نو ولی خان یونیورسيټي عبدالولی خان یونیورسيټي الحمدلله په هغه صف کې راغله کوم چې په دنیا کې ډیر سیریس ګڼل کیږي او د دې سټوډنټانو ته به فائدې زدي ته ویم چې عبدالولی خان یونیورسيټي کې څوک د BS تعلیم کوي او بار مګل PhD لذي او دوی وته چې دا پاکستان کې رینک نمبر 1 یونیورسيټي ده نو هغه به یک د مخلي وي بچ راځه موږ له وغيبه په فخر هم کوي نو زما سټوډنټ ته نه دا فائدہ ده دا خو سر ډېر خبره وسره موږ دا ریکوست بیا وکړو چې ارباب اختیار لپاره کار دي چې پیسې مولو ډېری ورکړي چې زیات نه زیات تحقیق دیو سر دا خبره تاسو بار کوي چې مطلب ارباب اختیار لا یا چې کم خلکو سره دا دغه دی وسایل دي چې په اختیار کې دي اغه دي ته فند زیات کی خو اغه اکثر دا خبره کوي چې د خپل جنریشن چې د پیسو د انکم هغه دي زیات کی نو د دې حواله سره تاسو ګوره دا دوه خبرې ټیک دي خدا دا سکار چې په یو سرکل کې روانو نو کوسته ماته وای چې د دې ګول چکر لکه کم ځای کې دا سره کم ځای نو تراته وای ساجد سیو د ګول دایره سروي نه یې لکه وی خو بس د کم ځای نه د شروع ورواچ ولا اقه سر دی سر دا شروع هوس وا چې د نمبر 1 را لګنه نو اوس خو دومره ډېر اډمیشن روان دي په BS لیول په MS لیول ولی خان یونیورسيټي دا خپل چې تعلیم د ورکړې و د زبرو په ښکار د وسته و بالکل او غوي سناسوس بری قابو کړی بالکل او کولی شي بالکل نو اوس ول ټیک ټیک ټو په کو نو ورکه چې سم زمري ته ورغورځي بس خبره اوس دې کېده ٹھیک شه ګوره دا سکار دی دا خبره بذات خود یو ډیره بوګس تا زه دې ته بوګس خبره ویم څوک هم چې دا خبره چې دوی د ځان له انکم جنریټ کی ولې دا یونیورسيټي انکم راځي د کم ځای نه د یونیورسيټي انکم راځي د سټوډنټ نه د سټوډنټ چمړه واړی سر دا پرایویټ یونیورسيټیز خدا کوي کنه د دې سم نو د پرایویټ یونیورسيټي فیس اخلي کنه د فیس نه پیسې وروړي نو د کم ځای نه وروړي نو تاسو مونږ ته دا وایي چې لکه مطلب د قوم نه دا چمړه ولاړه کې فیسونه زیات الریډي ته ګوره په ګورنمنت کالجز کې چې هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ د دې صوبې ښه کار کوي او ډېر سبسایډایز تعلیم ورکوي او تقریبا مفت تعلیم ورکوي په 3000 او په 15000 روپیا باندې د سیمستر تعلیم په کالجونو کې ورکوي نو په دې یونیورسيټو کې چې د يهود او نصارا سبق وایسو په دې کوم دغه قوم سبق وای نو دلته د فیس 15000 او 3000 روپیا شي کنه خو بیا به د تنخواګانې چې ګوره د کالج ټولې تنخواګانې څوک ورکوي د کالج ټولې تنخواګانې د پښتونخوا حکومت ورکوي کاغه د چپړاسي دی ک بابو دی او ک استاد دی او ک افسر دی بالکل د یونیورسيټي تنخواګانې څوک ورکوي هغه ټولې تنخواګانې ورکوي یونیورسيټي به د سټوډنټ نه چمړو باسا نو تاسو را باندې نورم چمړه ته نو باسي هغه کې دونه نور چمړم بګینی چې دونه نه راځي مطلب می دا دی چې پبلک منی دی ته دنیا ماډل شته کنه ما تاسو ته وی برتانیا ګوره جاپان ګوره استرالیا ګوره چین ګوره تاسو ولته کې وګورئ چې پبلک منی څومره ډایورټ شوی دا یونیورسيټو ته چې سي دا غي باره کې چې د نوړي کلیر دا هغه بار دا ریکمنډیشنز لګي چې ګوره موږ ته منی راکې چې هایر ایجوکیشن مخپړوان د لاړ شي دا وطن به اعلی ترقی کوي کني خدای شته لوټه هم نشي جوړول ګوره نن سبا ته دا وګوره د ګنډې دا کاروبار ک په دې وطن کې نو دا ولانکه دا موږ ته سونه لوی نقصان دی ولا مات ګډ گاډي راځي نو دا سپیر پارټونه دلته اویلیبل دي یعنی دا گاډي چې بیمارېدل خرابېدل دا بل جوړ ریپیر کېدل خدای شته چې دا یو ګیر بکسه ته خراب ونه دا چې ته ټویټر نه واپس لګې نو دا پاته لګا یا پشپګ لګ روپیا وته لګولا اوس ته ګیر بکسه گاډي خراب کینو لاړ شي نو په 10000 یا 10000 روپیا ځان لپاره شوبه کې وایو په ورواچي دا چې خلکو ته روزګار هم ملو گاډي ته انجن وو نو دا انجن به ټویټر نه چې واپس اخلي په دې وطن کې نو په 10 لګ روپیا در باندې خرڅي او شوبه کې ته واخلې په 10000 روپیا نو ته بدل کی زما مطلب دا دی چې دا زکات چې د سيزونه ګران دي چې دا زمون نه دي دا زمون د بهر وطنونو ناخلو دا غوي پیسې قیمتي دي دا غوي ورکر قیمتي دي دا د انګريز هغه ورکر او د جاپاني هغه ورکر جوړ کړی دي چې داغه مزدوري ډیره زیاته ده ګوره زما ورکر مزدوري خو ډیره لګا زما 1500 روپیا مزدور اخلي نو که زما دلته یو فیکټری وی هغه له 100 روپیا مرکوم نو د دې نه ساجي $700 جوړ شي دروازه تراته وایا ډیر کم ته جوړیږي $2 جوړ شو بالکل $15 باندې زمنګ ورکر کار کوي اوسنه ریټ $3.5 دی ټیک شو اوس تاسو زدا وایم دغه ورکر په جاپان کې چې ناشته نو هغه $15 او $10 دی یوې غنټه چارج کوي بالکل یوې غنټه نو دروازه نو دغه
هغه شی جوړ کړي نو چې په مې خرچه خو به ګران وي کنه. نو زه څه کوم چې ما ته بسې زله ارزانيږي چې کله ز خپل دلته کې جوړ کم دا چې ته په 1.5 روپیا باندې کوم بکس اخلي چې دا کله ز خپل بکسې جوړ شروع شو مساجد سے دا بیا ته په 3.5 روپیا اخلي. ٹھیک شو. ګران اوریدونکو پروفیسر اورنګزیب خان صاحب سره زموږ دا پروګرام جاری وي او ای سره ډېرې مزیدار خبرې هم کوو د ساينس ټیکنالوژي حواله سره هم کوو د هایر ایجوکیشن حواله سره هم خبرې کوو او لګونته کې لایټ ونته غپ پکیم لګو تاسو بم فرش پسې داسې خبرو سره پروفیسر صاحب زموږ پروګرام فارمیټ داسې وي چې موږ اکثر د کې چې کله وقفه اخلو نو ای کې موږ سونګز وغیرہ شاملو کنه نو کو تاسو اجازه تی او تاسو خوخی تاسو خو چې ساينسي دغه طرف ته زیات دغه نو چې د دې میوزیک دغه سره خو به تاسو پته نشته ډیر شوق لري یا نه لري اول خو راته دا وایي د سره شوق لري او نه لري میوزیک خدا سي شي دی په دې باندې یو بوټي کمنټ مو کوم چې کوم اوریدونکو دي بالکل سر موسیقي چې دا نو دا انسان ډیر په خوارو دریافت کړی دا یعنی دنیا کې شور دا اقا شور دی دا ته د موتاله فرض کړه د موسیقي انسټرومنت نه راځي نو موتاله راکا نو موتاله به شور روباسو موسیقي ته نشي راوستي بالکل فنکار سړی دا غي نه موسیقي روباسي چې دا هما هنګ شي دا سازونه ترتیب ورکړي شي ترتیب به برابر شي او بیا نو موسیقي انسان ډیر په خوارو باندې جوړ کړی دا تاسو ته د تاریخ وې ما دا تاریخ دانان په دې باندې ډیر پويږي موسیقي دا د فلسفې ډیر الیویټډ فارم دی دا ډیر خپل سیس دی د انسان لپاره خلک ته مختلف تعبیرات ورکوي روح غذا او پلان کې وړينګري ما خیال دی دا کمپلیکیشنز کې نه ورزم خدا دنه تا ټچ کوي دا تا یو داسې سټیټ اف مایند تا یا داسې یو ذهني کیفیت ته بوزي چې ته یو سداسه مختلف کیفیت د باندې تاریخ کوي او هغه د هغه باندې انحصار کی چې د دې موسیقي لیول څنګه دی بالکل د دې ستا دننه وجود سره څنګه ریزونانس کې راځي ټیونینګ څنګه کیږي لکه څنګه چې د تارونه یو بل سره ریزونیټ شي نو موسیقي جوړږي نو د هر انسان دننه خپل تارونه دي چې هغه سره کم نمونه موسیقي یو ځای شي هغه د مزه ورکی څوک کلاسیکل خوخی څوک سافت خوخی څوک پاپ خوخی څوک راک خوخی نو څوک په پښتو کې ټپه خوخی څوک ولسی سندره خوخی څوک پکې اوس دا الټو پلټو والا او چفود والا خوخی دا د هغه دننه د سره چې کم د دنه کیفیت دی هغه سره دا یو والی ولري او د تخون ورکی بس دغه موسیقي دا نو زه هم یو انسان یم تاسو سر کم قسم موسیقي زیاتره اوري زما هر رنګ موسیقي خو خاله چې زه خو د موسیقي فن باندې پوهیږم نه بالکل خو هر هغه موسیقي مې خو چې بس راته خو لګي ٹھیک شو نو هغه د پخوانه دا ک نیوی دا ک د هندستان موسیقي دا ک د اردو دا ک د پښتو دا ک د انګریزي دا زه د عربي ډېر زیات غانې عمرم زه د سپینیش غانې ډېر عمرم د پرتګیز غانې عمرم د آذربایجان زه په دې جبم نه پیګم خدایي ساز زما د موسیقي خو یو نه باونډري وي نه سجب وي بس اخور چا د پرده وی او نو زمونږ د پښتونخوا ریډیو والے سره د پښتو خداسي کول داسې نغمیم دي زما ډېر خوخي دي او ډېر سیر غنی خان غزل د سردار علي په आवाज زما ډېر زیات خوخي دي شاملول غواړي پروګرام هم تاسو دي نو سور کمیز د کله دی دا هم غره ډېر خوخي دي نو د نیوی نسل غانې زما خوخي دي چې کومه خپل پرون نه معلومه دي غمجنې غانې مې هم خوخي او د خوشاله غانې مې هم خوخي ملي غانې مې هم خوخي نو هر هغه غانا چې باغی باندې کار شي وي خپل ریدم کې ویل شي وي خپل تړونی د موسیقي شي وي نو زما خوخه وي دا ټول نغمه زما دي خو زما په خوا به یو غانا ډېر زیات خوخه وا او هغه دا سور کمیز د کله دي نن سبا هغه چې ډېر اپ ډیټډ شوی دا د 2007 غانا وا زه به کوشش کوم زه خپل انجینیر صاحب ته وایم چې دا غانا ست طریقه باندې پیدا کی او د پروګرام کې انکلود کی بالکل او دروغجن او داسې مختلفه غانې دا موږ ډېر هردلی او اوسم خو دي کلاسیک کې د خیال محمد زمون شکل ناز بي بيوز بیا چې دینو بعضی نغمه را ول ډېر خشته دا یو دعا اوس راغله دا او خولي او البم کړي دا ټول غانې زمون خو ګران اوردونکو راځي یو وقفه طرف ته زو او د پروفیسور سے 50 باندې هغه چې کوم غانې یاد کړه انجینیر صاحب ته بزرګ ریکوست کوم چې هغه غانې دې کې انکلود کړي شي
سجادو دی کڑے دے سردیران وڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے سجادو دی کڑے دے سردیران وڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے جانانا توری سرگی توری کبیا دا توری زلفی دی سمسوری کبیا جانانا توری سرگی توری کبیا دا توری زلفی دی سمسوری کبیا دمینی وورا را باندی پوری کبیا خمی کا ستی ستی ما خوندر بخلے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے سجادو دی کڑے دے زدیران وڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے حسینه یتا لکه سپوږمۍ په شان د سپینه یتا ټولو همزولو کې حسینه یتا لکه سپوږمۍ په شان د سپینه یتا ټوله وفا او مینا مینا یتا ستا نازو ادا باندې ما زړګی بهللی دی زدلې ونه کړما سور کمیس دې کړی دی سجادو دی کڑے دے زدیران وڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے زار د شمزار لشنو بنگړو نسنم بلستا د سرو سرو اننګو نسنم زار د شمزار لشنو بنگړو نسنم بلستا د سرو سرو اننګو نسنم ستا د سپین مخ لکه رشمو نسنم خوند په جبین کوي شین خال دی بهلې ده زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے سجادو دی کڑے دے سردیران وڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے زدلے ونے کلما سر کمیس دی کڑے دے خبره دا د زړه دلبره افسوس چې ناراضي په خپل دلبره د زړه خبره دا د زړه دلبره افسوس چې ناراضي په خپل دلبره باور دې کیږي او کنه دلبره
ما ساروان خپل ټول ژوندون ستا په نوم لیکلی دی زه د لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه د لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه د لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی څه جادو دې کړی دی زړه دې رانه وړی دی زه د لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی زه د لیونی کړمه سور کمیس دې کړی دی ګرانو اورېدونکو تاسو ته یو ځل بیا په خپل پروګرام کې هرکلی وایو پروفیسر صاحب سره زموږ گفتگو به جاري وي ای سره به موږ خبرې اترې کوو خو پروفیسر صاحب زه به اوس راځم ستاسو چې کوم خپلې ذموارانې دي خپل تاسو ایز ا وایس چانسلر د کیمروت یونیورسټۍ ستاسو چې کومه ریسپانسبیلیټي اخیستې د هغې حوالې سره به یو څو خبرې وکړو په ټولو نه اول ما ته دا ووایه چې ستاسو په حیثیت وایس چانسلر هلته کې چونکې تاسو د هغې د ایډمنسټریشن د هغې د ټیچنګ هر شي ذموار یې د تحقیق حوالې سره تاسو ذمواریانې درته په سر دي نو ستاسو خپل ترجیحات څه دي مننه دا هم ډېر سیریس سوال دی او دلته به لږ احتیاط هم وکړو حکومتي واکدار خلک موږ اوري لیکن تاسو ته پته ده چې کله د وایس چانسلر پوزیشنز راوځي نو موږ نه اپلیکیشنز غواړي چې څوک انټرسټډ وي اپلای وکړه دلته کې زه ډین وم په هغه ټایم باندې الحمدلله او بیا پینل کې موږ راغلو او پینل کې وزیر اعلی صاحب اختیاري هغې ورته ټیک وکړو او په لکي مروت کې ماته دا موقع میلاو شوه لکي مروت دا موقع ډېر چیلنجینګ ده ځکه چې یونیورسټي بذات خود لا فزیکلی شته نه بلډینګز د دې نشته دا موږ په رینټ بلډینګونو کې شروع کړی دا او داسې نمونه ډېر یونیورسټۍ تاسو بالکل چې کومې نوې شروع شوي دي هغوی ته دا چیلنجز دي نو موږ هم د ګورنمنټ کالج نه لږ حصه اخیستې د کامرس کالج نه لږ حصه اخیستې د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ وساتت سره او سم رینټ کړي دي په هغې رینټډ بلډینګز کې موږ دا شروعات وکړو دې کې چونکې وایس چانسلر چې وي د یونیورسټۍ دی د یونیورسټۍ ایډمنسټریټیو هیډ هم دی د یو قسم لا اکیډیمیک هیډ هم دی ځکه چې د وخت ما سره ډینز نشته هغوی اکیډیمیک هیډز وي نو هغه ما سره چیلنجز دي او د فاینانشل هیډ هم وي فاینانشل چیف افیسر دا یو ایگزیکټیو پوزیشن دی چې موږ دا ترې کارونه کوو د دې لپاره بیا موږ خپل ټیمز جوړو او یو خپل ویژن ورکوو نو لکي مروت یونیورسټي الحمدلله په دې کووډ ټایم کې هم موږ ورځ او شپه کار وکړو ریموټلی هم کارونه وکړل خو موږ دونه کارونه وکړو چې انبلیویبل دي د هغې زه سټورۍ به زه شیر کوم هغه بیا وخت په خپله ثابتوي خو موږ هغه بنیادي فریم ورک دې ته تیار کړو ټول باډیز کمپلیټ دي زموږ د یونیورسټۍ ټول ماسټر پلان کمپلیټ شو زموږ هغه بیا د پراپر فورمز نه لاړو هغه مو شو انشاءالله ګراوند بریکینګ ډېر زر کېدو والا دی ټیک او ډیټرمن یو بډې مې ورته والي دي په دې وخت کې دا یونیورسټي دا داسې یو انفینسي کې ده نو په دې کې دا افسری خوند نه کېده زما لومړنۍ د ویژن حصه وه چې نوې یونیورسټي لکه که زه پېښور کې وم نو هلته به بیا لږ داسې زه ټاټ پاټ کې به ګرځېدم د هغې وجه دا چې بس یو اسټبلش یونیورسټي ده او ښه صفا سوتره ده نو بس ټایمۍ او کوټ به مې اچولی و چې لکې مروت ته زه لاړ شم نو زه بډي وم او باقاعده منډې وهم ترړې وهم خپل خلکو نه هم کار اخلم او ټول افسرانو ته او ټول ټیچنګ خلکو ته هم ما دا ویلي دي چې دې وخت کې هو از هو والا خبره نشته بس هر سړی هر څه دی بس منډه به وو کارونه به کوو یو بل ته بیا به دا یو وخت راشي 3-4 کاله پس د یونیورسټي به یو میچورټي ته ورسي بهرحال موږ بنیادي فریم سټرکچر جوړ کړی دی زموږ افیسز انشاءالله سټرانګ دي او موږ ډېر ټایملی فیشن کې کار کوو ډېر کارونه موږ په دې وطن کې به په لومړني ځل کوو ډېر نوي څیزونه به وي تاسو به لږه موده کې بیا وینئ
چې ان شاء الله د لکه مروت یونیورسيټي ډېر خبرې به په وطن کې خلک کاپی کوي او دا به زمونږ لپاره د فخر خبره می او دغه هغه ټرند میکرز دي چې هغه دا وطن کې بهتري راولي نو لکه مروت کې موږ هغه نیو ټرندز راولو. زما خپل ویژن دا دی چې زه فوکس کوم په تحقیق باندې زیات موږ په تحقیق فوکس کو او څنګه چې ماته ته وې چې موږ په دې یونیورسيټي کې کله موږ د ایم فل او د پی ایچ ډي پروګرام شروع کوو چې دا فریم ورک ما دې سره تیار کړی وي چې موږ د سټوډنټانو باندې د ټیوشن فی برډن رانولو د تحقیق په سټوډنټانو او موږ الټا داسې کارونه کوو چې دوی له کار روزګار درنه په کیمپس کې وګورو چې دوی له پیسې په جیب کې واچو چې دوی په خپل هاستل خرچه او د خپل جون خرچه د سټډي دوران کې کوي او دوی چې کله د ډیګري اخلي چې د دوی په د مور پلار یو روپیا هم نه لګیدلې چې دا ټولې پیسې لکه مروت یونیورسيټي دوی له ورکړي وي او الټا دوی عمل ته خرج کړي وي د دې نه به یو د یونیورسيټي کلچر جوړ شي کوم چې موږ نن دلته خلکو ته وایو چې تاسو امریکا ته لاړ شئ تاسو برتانیې ته لاړ شئ یا تاسو جاپان او کوریا ته لاړ شئ استرالیا ته نو هلته تاسو ورځ او شپه کار کوئ نو ان شاء الله لکه مروت کې به هم دغه ورځ او شپې ولا کار راشي ځکه چې کار باغ ته الته اویلیبل نو مین فوکس مو پدې دی د دې نه علاوه موږ ان شاء الله فیکلټي فارمیشنز کو دوه فیکلټي هم جوړ کړی فیکلټي اف ساينس فیکلټي اف آرټس هیومانیټیز اینڈ سوشل ساينسز او دا غي کې موږ خپل 15 شپږ ډپارټمنټس موږ جوړ کړل هغه ډپارټمنټس به خیری وده کوي نو زما خپل ویژن دا چې درې کاله پس دا زما ټرم پوره کیږي چې کم از کم دلته کې شل یويش ډپارټمنټونه په دې یونیورسيټي کې وي او په دې کې 5000 سټوډنټان سبق وي او مخپړوان دي همدغه سيزي دا سه زبردست فیکلټي ان شاء الله هر کو ساجد صاحب ته تبوی نه ایمان باندې خوشاله شي په میتھمیټکس کې موږ یو فیکلټي هر کو اوس بالکل ینګ لیکته ستا په شان ډیر تکړه لیکته 175 ریسرچ پیپر دي زبردست سم ماشين دی د ریسرچ چې دا سه نمونه خلک ز عموما دغه سه نور فیکلټو کې موږ دا شو چې 40 دي 60 دي 50 دي دا ریسرچ ارټیکل والا خلک من راوستل نو چې کله داسې نمونه خلک موږ ته راځي نو بس اوس موږ غران مې ته برابر کړی دي ځان بس لګه موږ کې به موږ وایو چې فاسن یور سیټ بیلټ وتړی او زه چې بس اوس الوزو ان شاء الله لکه مروت یونیورسيټي به ټیک هفته زر تیار شي بس الوزو به او د قانونو په غټ صف کې چې کومه غټي خپل کامیاب یونیورسيټي دی هغه کې ان شاء الله شامل شو د دې وطن صف کې او د قانونو په صف کې زه به غواړم دا سر چې دا تاسو سره یو موکم دا تاسو وایس چانسلر هم یې او یو قسم ترجمان هم یې د لکه مروت یونیورسيټي نو کو تاسو لګوند کې د انټروډکشن کې یو مختصر غونډه کې د ټایم کې تاسو په کمپوزیشن کې سمره سټوډنټس دي در سره کم ډپارټمنټس تاسو دغه دي او سسه کې اډمیشن سٹارټ دي زمونږ لکه مروت یونیورسيټي چې کله دا په 2017 کې د اکټ اف د اسمبلی زمونږ چې پروینشل اسمبلی د اعلان دی جوړه شوله نو دا پروجیکټ موټ کې وی څنګه چې نوې یونیورسيټي کلم جوړ شي نو دا لومړنی پروجیکټ وی نو دا 3 ایئرز پروجیکټ و د دې لپاره حکومت د ګومل یونیورسيټي یو پروفیسور صاحب هغه پروجیکټ ډایریکټر برتی کړو او هغه ته اختیارات ورکړو او پای کې مین کارونه وتاواله کړو هغه پروجیکټ ډایریکټر صاحب خپل کارونه سناسو کو په سناسو شکل کې او 2020 پورې د جون پورې دا غټیمو مارچ 2020 کې یعنی 2020 کې زما برتیم بیا وشوله نو منګه اوس دا غینه پس د پروجیکټ ډایریکټر صاحب ختم شو غلاړو وایس چانسلر چې راشي نو بیا پروجیکټ ډایریکټر هم وایس چانسلر نو اوس منګه مخ پړوان دي زو اغي دا وخت کې دا کار کړو چې کله دا یو یونیورسيټي و نو تاسو ته پته چې د بازو یونیورسيټو سب کیمپسز وي نو د بنو یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي دا لکه مروت کې یو سب کیمپس وو وړو کې کیمپس وو چې په دې کې 15 ډپارټمنټ بنو یونیورسيټي جوړ کړو یو په دې کې ایجوکیشن او یو کمپیوټر ساينس او یو زوالوجي او یو پولیټیکل ساينس او یو رانهيږي دا 15 ډپارټمنټس وو دا الریډي شروع او چونکه نوې یونیورسيټي ویلا بلډینګ هم سره نه د مسایلو ښکاری نو خلک خاص داخلي هم نه کوي خو یو زوالوجي ډپارټمنټ او پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ او کمپیوټر ساينس کې بیا سنا خلک ریزنبل موجود وو ایجوکیشن ډپارټمنټ پکې لک خوار دی او یو بل ډپارټمنټ دی هغه پکې لک شانتي کمزوري روانو زه چې رالم مارچ کې نو ما چې ډپارټمنټونو جایزه واغشته نو ما د 15 ډپارټمنټو یونیورسيټي خونی
بالکل مطلب دا چې یونیورسيټي کې کم از کم سنا څه خو وینو مزاغه ویسټرن ماډل باندې لاړم چې کم از کم 2 فیکلټي خو موجود وي، یو د ساينس فیکلټي وي، یو د آرټس فیکلټي وي، او داسې ډپارټمنټونه مې سوچو کو چې دا دی نوم ډیر جنرال وي او بیا دا وروسته ته سپیسیفیک بشي. لکه مثال جنرال داسې چې موږ اول فیکلټي اف ساينس جوړ کړه، نو په دې کې مو سره ډپارټمنټ اف بایولوژیکل ساينسز جوړ کو، نو زوالوجي په ځای موږ بایولوژیکل ساينسز وکړو. نو بایولوژیکل ساينسز کې چې دینو اوس موږ ته پروفیسوران تکړه راځي که د بیولوژي وي، که د زوالوجي وي، که د باټني وي، که د بایوټیکنالوژي وي، که د وایرالوژي وي، که د نور داسې شوبې وي، د دې خلک موږ ته راځي نو موږ به ان شاء الله کموډیټ کوو او د دې بایولوژیکل ساينسز نه بیا د ډپارټمنټونه وزي. ډپارټمنټ اف کیمیکل ساينسز مو جوړ کو. ډپارټمنټ اف کیمیکل ساينس کې موږ ته د کیمستري خلک کې د بایو کیمستري خلک کې د کیمستري سره ریلیټډ د نور کیمیکل انجینیرینګ خلک کې، نو که دا سینمونه تکړه پروفیسوران موږ ته اویلیبل وي ان شاء الله نو موږ به هم انوایټ کوو راځي به. او په دې توګه باندې وسره موږ میتھمیټکس ډپارټمنټ چې ډیر جنرال دی سنا کوي د استاد په شکل کې یا په دې وطن کې شته. فزکس ډپارټمنټ دا موږ پروګرامونه جوړ کو. اردو ډپارټمنټ چې دی تاسو ته ډېر انټرېسټینګ ولی خان یونیورسيټي کې چې زه به ومه نو دلته زما به ډېر زیات خواهش و چې قامي ژبې له موږ لږ ترویج ورکړو او د اردو ډپارټمنټ موږ سره وي. نو هغه یو څیز زما په زړه کې و، نو په ULM کې ما په انګریزي کې د اردو پروګرام شروع کو. زمونږ د انګلیش ډپارټمنټ چې دی دا غي نوم دی ډپارټمنټ اف انګلیش اینڈ اپلایډ لینګویسټکس. نو دا اپلایډ لینګویسټک د لاندې موږ اردو پروګرام هم د BS شروع کو او موږ ته اوس یو اډورټایزمنټ کړو واړو په مارکیټ کې موږ سره د اردو PhDs نو انفارچونټلی چا اپلای ونه کړل. نو موږ به ګورو که موږ ته تکړه خلک په اردو کې مراغله نو د اردو ډپارټمنټ مو سره فلری شي. انګلیش ډپارټمنټ ډیر زبردست را هغه وخت کې ما تاسو ته د سټوډنټ په حواله سره دا چې لکشن سټوډنټانو په دې کې موږ سره اډمیشنز کړو. تقریبا یو 400 سټوډنټان دي 500 پورې الریډي پکې سبق ویلو. اوس دا نوی یونیورسيټي دا نوی ډپارټمنټونه هم جوړ شو. نو موږ دا ایکسپیکټ کوو چې تقریبا 50 سټوډنټان پر ډپارټمنټ موږ ته راشي. په دې کې انګریزي ډپارټمنټ چې دی نو هغه ډېر سپر هټ لاړو. ٹھیک شو. او په دې کې میتھمیټکس هم ډېر مزیدار روان دی، فزکس پکې هم روان دی او کمپیوټر ساينس کې والډي و مو هغه ډېر روان دی. زوالوجي ډېر زبردست ده، پولیټیکل ساينس خلاړو. نو اډمیشنز موږ ډېر تیزه کې روان دي. میسج رو پاسان کیږي او چې کله یو کریډیبل یونیورسيټي باره کې خلکو ته انفارمیشن زی نو په مزه وځي. زما د خیال چې ان شاء الله موږ ته کوم خپل بلډینګ کله حواله شي موږ خپل بلډینګونه جوړ کو. بیا به زه تاسو ویم مساجد صاحب چې چکر راځي لګو ضرور بال تکي به پروګرام کوو. البته په پروګرام مو کو بلډینګ حواله سره تاسو ویم چې موږ څنګه اپریټ کوو. موږ د دې ملک د ټولو نه بهترین فارم چې هغه سرکاري خلکو د غټو خلکو فارم دی هغه ته نسپاک وي. هغه ته موږ کنسلټنسي ټیک اوور کړی دا او اوس ان شاء الله چې ګراوند بیکینګ وکړو موږ خایشدار چې یو ډېر ښه کنټراکټر موږ د کنسټرکشن لم هایر کو. نسپاک موږ ته وی چې تاسو یونیورسيټي دا بلډینګز به ان شاء الله په ټوله صوبه کې او بلکې په ټول پاکستان کې د ټولو نه خشتي. نو موږ په ډېر کار وکړو. د کې زما ویژن هم سره شریک شو. موږ د VIP کلچر خاتمه پکې وکړه. نو دا یو داسې یونیورسيټي جوړې دوه والا دا چې په دې کې به د چپلاسي کلچر هم ني، د کې به دا ایگزیکټیو باترومونه هم ني، دا په کمره کې چې افسرانو سره باترومي مې د سټوډنټانو د باتروم ته به هر زی چې دا صفا سوتري ځکه چې دا افسران کله دغه باترومونه نه دي دا صفا کیږي نه. په دې یونیورسيټي کې مولوی د سټوډنټانو د باترومونه اکثر ډېر ښاوي او د افسرانو هغه صفا سوتري هغه اکرو ټول د افسر هغه باتروم نه چمړو باسي او صفا کوي. کلاس سیستم پکې نو هغه ما ختم کوم. مې بالکل د افسرانو او د غټو خلکو په دې کې باتروم ني. باتروم خو بس دغه اجت زیاده بس بهر ټیک ته کنه بالکل. او سټوډنټ هم راځي او سټوډنټ هم اجت کوي او دا نور خلک دیم کوي. دې کې داسې VIP داسې کوم خبره چې او سړی وځي او اجت به پوره کوي او دا هم VIP ځکه کوي. نو دا موږ ټول VIP کوو. زما د پاره زما سټوډنټ زما طالب علم زما بچي دا زما د پاره ټول نه اهم دي او ان شاء الله دغه کمټمنټ سره موږ دا کار کوو، خپل ویژن مخې کوو. ما چې کوم زده کړه اوور د ټایم کړی دا په امریکا کې په میډل ایست کې د نورو ملکونو نه هغه زده کړه په خپل کار باندې راولو. موږ لږه غونډه د زده کړه په ولی خان یونیورسيټي کې
دلته خپل ټیونینګ کړو بالکل. نو تاسو دا غي بالکل. فروټس ولیدل او موږ ولیدو بالکل ان شاء الله اوس خو موږ دغه لکه په سترانګ فوټینګز باندې د یونیورسيټي شروع کوو بالکل. نو زه تاسو ته ساجد سیویم په فخر سره ان شاء الله چې تاسو به دا بیا سموده پسوي نه کزه پکې ومو کوم تاسو به لاړ شي پروګرام پکې کوي که خیری بالکل ینګ لکه ته به وی نه ضرور ان شاء الله. دا به ډېر نو موړي یونیورسيټي جوړه دوه او دې کې سر لیول بي اس لیول دی ماستر لیول پی ایچ डी دې کې منګه چې دینو درې قسمه تعلیم سلور قسمه تعلیمونو ته زو یو دا چې بي اس خو منډیټری دی هغه خو سٹارټ دی وس الریډي د پیسو ګټلو ذریعہ مو مغوي ٹھیک سر چې سټوډنټ جیبونه ته وګوره ته وګوره څنګه پیسې ته وګوره چې باغی د یونیورسيټي وچلو بالکل نو بنیادی تور باندې یو دا چې منګه پرایویټ ایجوکیشن اوم ورکو ٹھیک سر د پرایویټ ایجوکیشن پورشن یې ما ډېر سترانګ کړلې الحمدلله او هغه کې په موږ خلکو د اعتماد سارو کو موږ ډېر خپل ایگزامینیشن طریقه کار او زمونږ واحد پرایویټ دی وکه واحد نه نوري بموي خو ډېر سترانګ پروګرام پدې دی چې په 45% نمبر باندې په پرایویټ کې زمونږ پاسینګ مارکس دي بالکل او خو ټف ایگزام ته نغلو خلک لک شکایت کوي چې ایگزام ټفي خو موږ چې تاسو تکړه شي چې مارکیټبل پروډکټ د نه جوړ شي چې یوزفل خلک شي ٹھیک سر دریم دا دی چې موږ د کې ان شاء الله دا علم او تحقیق دا کارم شروع کوو د هایر ایجوکیشن نه موږ دا انوسیز واخلو د ام فل او د پی ایچ ډی پروګرامونه به د کې هم شروع شي سلورم دا دی چې پسنه پروفیشنل تعلیم به هم په دې کې راځي نو نیکسټ ایئر زمونږ دا منصوبه بندي ده چې په دې کې به ان شاء الله موږ ته د لا پروګرامز به شروع شي چې د وکالت ټریننګ بکیږي ال بی ال ال ام د دې نه علاوه فارمیسی په کې زمونږ خواهش ته علاوه د ارث ساينسز ریلیټډ پارټیکولرلی پټرولیم او مایننګ انجینیرینګ ټایپ پروګرامونه هم په دې کې راتلو ولدي او نور ګنشمیر د تحقیق او د انجینیرینګ سایډونو پروګرامونه به ان شاء الله په دې یونیورسيټي کې راځي دا به ډېر مزیدار کیمپس جوړ شي ٹھیک شو ٹھیک ہے سر یو خبر بل زما سیو ریډي پروفیسر صاحب یو خو چې زه تاسو سره چې کله نه زما واقفیت راغلی زه خو یو زما چې کم تاسو لیدلی نو تاسو اکثر چې عبدالولي خان یونیورسيټي مردان کې وې نو تاسو به اکثر د انډسټرو ته بتلې مختلف ډپارټمنټس کو هغه پرایویټ سیکټر کې ګورنمنت کې وایي سره به د یونیورسيټي حواله سره خبرې اترې کولې د سټوډنټس لپاره هم خبرې کولې د یونیورسيټي د پروجیکټس حواله سره هم ډسکشن کو کنه نو الته لکه مروت کوم تاسو ګرځي دغه شان کنه التم سر روټین دی عادت خو نه بدلیږي خو عادتونه خو بالکل نه بدلیږي اوس پکې بلکې لګ ډیر بشي بالکل یو خو پکې دغه چې چونکه اوس ایگزیکټیو پوزیشن دی نو سو فیصله په خپل هم کولی شو زموږ پرایورټیز به هم په خپل ډیر سټوډنټ سنټریک پرایورټیز دي یعنی دا ټول یونیورسيټي به ان شاء الله د سټوډنټ د پاره وي او د سټوډنټ نه بتاويږي او د سټوډنټ ګرومینګ د سټوډنټ له ترقی ورکول د ذهني نشونما ورکول په ډیر لږو پیسو کې د کوالټي تعلیم کول دا زموږ پرایورټي ده دویم دغه د چې تاسو څنګه وي الته کې دا ډیره انډر پریویلیجډ ایریا ډیره کمزوري او غریب وطن دی لکه مروت په دا کې زما خیال دلته کې صرف یو وړو کې انډستری د نیر بای لکی سیمنٹ بالکل نور الته سشتنه بالکل نو هغه باندې چې ما سو نه ځان ایجوکیټ کو ځان پوي کو نو هغه ته ان شاء الله زمونږ خپل اوټریچ پروګرامز جوړو چې موږ سره لګړي مدد وکړي او اوس موږ په ذات خود دی یونیورسيټي ته هم دا خوشاله یو چې یونیورسيټي کله جوړ شي نو هسپتالونه او نور دفاتر واغزي نشتای کې به جان راشي جون په کې ښکار شي او چې دا سيزونه یو ځای کې وي نو بیا ورو انډستریز هم خواته مخ براوړي او څنګه چې تاسو د مردان کې 13 کالو کې ولیدو چې د ترقه په مخ روان دی ډیر په صوبه کې د ټولو تیزی سره په طرقه روان یو خار دی نو لکه مروت کې ما یونیورسيټي جوړه دا ډېر خپل ځای کې جوړیږي څنګه چې تاسو اسلامي کالج وینئ د روډ د پاسه نو د بالکل د مین روډ د میاوالی روډ د پاسه دی لکه مروت کیمپس د غزمګه د خپل یو چوکور پلاټ دی بالکل مزیدار او موږ ول بلډینګونه داسې ډیزاین کړی دي چې ساجد سه د لکه مروت خلکو ته په دا ډیره فائدې دا هم بیا څنګه چې د اسلامي کالج د سلو په لوډ باندې راغلي دا هم د ډیرو زینو په نوټونو باندې او په ډیرو خبرو کې چانسز خدای چې ډیر غټ لوډ باندې براشي ځکه چې وسواسیم غټ لوټونه راوځي چې د له سوزرو باندې باندې راځي نو هغه بلډینګونه دي خدای دا چې خلک بسیل فیس وسرو باسي او څو کم چې د غریز انترازي نو لکه مروت یونیورسيټي به یو مانومنټل حیثیت لري بالکل تصویران باغی سره خامخا وباسي په دې کې څه ډېرې مزیدار خبرې زله نه ریویل کوم ٹھیک شو سر خدای دا چې ایکسایټډ وته اوسېږي
ان شاء الله موږ ډېر یونیورسيټونو ډېر هټ کې خبرې پدې د خیبر پختونخوا د ټولو یونیورسيټي د ملک ټولو یونیورسيټي د زمونږ یونیورسيټي دي او زمونږ به کوشش دا وي چې نه صرف هغه یونیورسيټي چې کم په نمبر 1 نمبر 2 باندې راځي هغه ته کوریج ورکو بلکې زمونږ پوره کوشش په دا وي چې هغه یونیورسيټي چې کم په ترانزیشن فیز کې دی هغه لګیا دی پروګرس کوي او جوړیږي او بیلډ کیږي نو هغه تم توجه ورکو زما خپل پرسنل خواهش هم دا دی چې ان شاء الله د باندې موږ مزید هم پروګرام کوو موږ بس هم دا کوشش کوو چې موږ ویل نه ری انوینټ کوو موږ کوشش کوو چې انوویشنز هم سره وکړو لکه تاسو ته زو یم چې موږ کله د یونیورسيټي دا انسیګنیا یا دا کوم مونوګرام چې دی مین نه خچوي هغه چې کله جوړول نو داغه لپاره ما یو کمیټي فارمیشن او کمپټیشن سمو کو باګه دا ٹھیک سر په کې موږ داغه تیماټیک انسیګنیا جوړ کړل نو هغه بذات خود یو ډېر ټریډ مارک ته دا لکه مروت یونیورسيټي او په دې طریقه باندې ډېر مزیدار خبري چې زمونږ سټوډنټان کم که خیری دی کیمپس ته راځي او څوک د دې ځایوي دی به داسې محسوسي چې لکه څنګه یو ډېر غټه یونیورسيټي کې یو ډېر بهترین یونیورسيټي کې خلک سبق وي دی ډېر پراود وي نو دا د دې وطن کې ډېر زیات یونیورسيټي جوړې دي موږ په دغه سټایل باندې لګ غونته په یو ډیفرنٹ سټایل کې جوړو او هغه کې موږ ته دا فائدې چې دا وینه کمی غلطي شي د نور یونیورسيټونو نو موږ هغه غلطي تقریبا ختم کو یا که ختم نینو چې ډېر مینیمایز کو او یو ډېر نوې طریقې سره سټیټ اف دی آرټ ایجوکیشن پرووایډ کوم ټول خلکو ته ٹھیک سر ډېر مننه سر تاسو رااله خپلوتلو کې بزو چې تاسو تاسو خبر زما وسم یا د تاسو وای چې کم مسائل دي یا کم سيزونه وي زمينګ معاشرتي مسائل وي یا کو نور داسې خبر وي نغې ته په ساينسي بنیادونو باندې کتل غواړي نو زه بغواړم دا چې اکثر زمينګ په گورننس حواله سره وګورو یا زمينګ معاشرتي دغه وګورو نو هغه کې اکثر زه کله د خپل پروګرامونو کې بعضي مسایل باندې خبره کوم نو کو زمينګ وګورو زمينګ په بازارونو کې بعضي وخت د ملاوت چې اسلام دا ډېر سختۍ سره معنی کړی دی چې ملاوت نه دی پکار نو دا څه قسمه برایانی چې کم دي د دې خلاف ساينسي بنیادونو باندې سکی دي شي سولوشن دا سکی دي شي دا ډېر قیمتي خبره ده اسلام څنګه باندې کړم چې دا شی په دغه اسلاميانو کې وو بالکل قومونو کې خوا کې وو بالکل او اسلام چې په کوم ځینو کې خورېدو او بلکې دا د انسان د غم د انسان ډالې چي دي نو دې په لږ وخت کې ډېرې پیسې ګټل غواړي نو د ملاوت عنصر په انسانانو کې وو ځکه اسلام د انسان هغه پرابلمز مخه ته راوستل او دغه باره کې بعضو نه منې کړل او بعضو ته وی چې دا ډېر کې کارونه له زیات زه په دې حیران ما د عالمانو نه چې کومې خبرې زده کړې دي وخت تر وخت باندې زه خو دا حیران یم چې یو سړی به مسلمان ځان د مسلمانۍ نه ځان وباسي ولې د نبي علیه السلام ډېر سیده حدیث دی چې څوک ملاوت کوي ازمنګ نه دی بالکل نو نبی علیه السلام د هغه کس نه انکار کړی دی چې دې زما دین دا زما امتی نه دی بالکل نو دې ټول ملاوتیانو مرګرو ته چې هغوی نن ملاوت کړي د مسلمانۍ نه خلاص شوي دي ډېر په سیده ورته ویم توبه وباسئ واپس کلمه ووایئ او داسې توبه وباسئ او جاړئ په دې زاړو ګناهونو باندې او یو عهد وکړئ چې دا بیان وکړم ځکه چې کله ته ملاوت کوې د ایمان نه خلاصې ته مسلمان نه ده سره بالکل نو مسلمانی چې ختم شوه نو بس اوس ته کوي تکړه دي شي چې څونه ملاوت کې د مسلمانانو نه ځان خلاص کړي دي او که په دغه ورځو کې مړ شو مردار مړ دی د سره مسلمان نه دی نو منه خدا خبره اسلامي او تبلیغي انداز کې مې ته وکړه بالکل ساينس موږ ته عمده خبره کې ساينس د ساينس داسې مثال دی چې ته په تیار کې روانې نو تیار یې را بالکل تیار کې به یریږي پته نه لګي چې پیریان د باندې راغښان شي یا چرته سپې دی نو خوري یا دشمن ته نقصان نه رسي یا اسی چرته کنده کې ورونه ورځي کې تیار شي د نو همیشه د یری شي دی د ساينس مثال د بلب دی بالکل چې تا یا د ټارچ ته چې تا ځان ته رڼا کړه بالکل نو ساينس ستاسو اوغړی نو چې کله تا ته رڼا وي هر یو سیز نو ته بیا نیغ انساني ته خپل سیده زی ار یو کار پر د کوی نزان بچکه د ګندګۍ نزان بچکه نو ساينس تا کې هغه بنیادی پوهه راولي او د ساينس مختلف ایجادات دي موږ چې اوس دا کوم د دغه نه وقفې دوران کې تاسو چې کوم بریک غشته کوم خبرې کولې او تاسو تاسو د انفارمیشن شیر کو چې مثال یو سړی ملاوټو کی نو دا غي آسان حل دی پس ورو درو کې یو سړی ملاوټو کی ما ته راشه زبې د
15 منټه کې روباسم چې 100% ملاوت ته پکې ځکه د سرو یو خاص کثافت لري موږ به د کثافت په میټر کې واچو کثافت به روباسو بالکل او چې هغه کثافت نه نو موږ ته پته لګي چې د کثافت نه سونه هټ کې دي سونه جدا دي نو تاسو به ویم چې 2% ملاوت په دې سرو کې دي دغه سي د پایو پالي تاره څخه وختي خبره کوله چې اي سي سي اپ سره هغه جوړو لګي نو پاپایو کې یوازې د اوبو ملاوت نه پایو کې ماته راول نو موږ پکې دا وایو چې د اوچو پایو ملاوت پکې سونه دي یا د نور کیمیکلو سونه ملاوت پکې تاسو دونه پټي خبرې نه دي ساينس موږ سره عمدغه مدد کوي او ساينس موږ سره دا مدد کوي چې د نور ته وایي چې خدای ته وګوره دا چلونه مکه په دې ایمانداري دا مزه تاسو واخلې دي ایمانداري کې ډېر زیاته مزه ده او دا ګټه چې دنو دا ګټه او تاوان دا خدای پاک خلکو لور کوي تاسو په دې ایمانداري باندې راوړې دي بالکل نو خدای پاک بس تاسو په دې ګټه کې برکت واچي او برکت هم دغه دی چې تاسو په د لک شي به تاسو ته ډیر کی او تاسو به خبر هم نه خدای پاک به باندې د غیبی خزانه کولو کې او تاسو کاروبارونو کې برکت واچي یعنی ملاوټي سړی ټول عمر ذلیل ګرځي او کدل ته ذلیل نشي نو قیامت پر ورځ به د ټول قام دا ګناګاری بالکل تاسو نن سبا وګورئ رینل فیلیر دومره ډیر شوی د رینل فیلیر د ګردو دا فعل کېدل دا د ملاوټ بنیادی وجنه تاسو د زړه بیماری وګورئ تاسو د معدې بیماری وګورئ خلک د معدو نه خلاص شو بالکل دا د ملاوت د وجنه نو دغه خلک ته زویمه چې تکړه شي ځانم د ایمان نه خلاص کړي دي مردار بشه او دغه سی بمړې او بې ایمانه متلې ځکه بل چا دا خبره زنه کوم دا نبی علی السلام کړی دا بالکل چې چا څوک ملاوت کی ازمنګ نه دی تاسو نه انکار کړی دی نو توبه وباسه او واپس مسلمانی ځان لوکه او که چا مخکې مسلمانو بیا ملاوت شروع کړي خزم په طلاق دي بالکل دا خبره نو دا ټول خبرې دي دا په دې سخت الفاظو کې ځکه کوم چې ملاوتي سړی دا د قوم دشمن دی او خدای پاک د دې ډېر سخت غندنه کړې ده ډېر سخت کندم کړې دي او ملاوتي سړی نبی علیہ السلام هم ډېر کندم کړې دي چې زمنګ نه دي او په قران کې او په حدیثو کې موږ ته دغه رڼا راغله ده چې بنیادی تور باندې هغه قانون تباشي وي دي چې کوم ملاوت کوي نو دا هغه خلک دي چې دوی قانون تبا کوي نو دا زموږ ستاسو ذمہ داری ده چې د دې ستاسو د اف ام چینل په حواله سره دوی ته دا یو سخت میسج وکړو چې ځانم د مسلمانانو خلاص کړي دي سم شي او باز مسلمانان شي او نیک شي بالکل ډیر مننه وایس چانسلر لکی مروت یونیورسيټي پروفیسور اورنګزیب صاحب تاسو ډیر مننه تاسو خپل مصروفیات کې زموږ لپاره ټایم وباسو ګران اوریدونکو دا وایس چانسلر لکی مروت یونیورسيټي پروفیسور ډاکټر اورنګزیب صاحب تاسو هغه سره خبرې او ترې اورې دي او زموږ به کوشش دا وي چې موږ داسې غټ سکالران پروفیسوران ریسرچر او داسې خلک چې هغه د دې ملک د ترقۍ لپاره ډیر اهم کردار ادا کوي یې روغ واړو او د بل پروګرام پر تاسو اجازه غواړو الله پامان لچه په فکر کې داستا شمه لاړ شمه د ځانا خو بیا راشمه کله چې په فکر کې داستا شمه لاړ شمه د ځانا خو بیا راشمه لاړ شمه د ځانا خو بیا راشمه نور دې دمنې لارې سمکړه نور دې دمنې لارې سمکړه خدای خبر چې کوم طرف ته لاړ شمه د ځانا خو بیا راشمه لچه په فکر کې داستا شمه لاړ شمه د ځانا خو بیا راشمه لاړ شمه د ځانا خو بیا راشمه
عشق داس زلار دې راستم 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 بن داستان د دنیا شما لا شما د زانا کو بیارا شما کله چې په فکر کې داستا شما لا شما د زانا کو بیارا شما لا شما د زانا کو بیارا شما तेरे गरीब वली कत्ल दी हो तेरे गरीब वली कत्ल दी तेरे गरीब वली कत्ल दी हो तेरे गरीब वली कत्ल दी लखो बखातिर تا پخندا شما لا شما د زانا کو بیارا شما لکھو بخاطر تا پخندا شما لا شما د زانا کو بیارا شما لا شما د زانا کو بیارا شما لا شما د زانا کو بیارا شما